زه به دې وړو سره څه کوم او زه به دې ناوې ښځې سره یې څه کوم هغه ماشومه شپاړسو کالو را ما پرون او د درې پرون د ډوډۍ قدرې دغه منې ده خوړلې نو دا به څه چل کېږي اخر زما ډوډۍ نه چوزېږي بله به لاړه شم او لار ګودر به ووینم هغه به پردې جامې وینځلې کونډه ما به پې دا زامن ساتل نو اوس به څه کوم اوس خو د کوره نه شم وتې زما زوی به یې پرون په سړک واچو نو بیا خلک رالل او دا واړه سهار پاڅېدلو بې ماله پاپا راوله بیکار خانې ته تللی د اوس به راشي دوی واړو دو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په صدریاب اګره کې موجود یم تاسو په دې سایډ باندې دا کومه ویډیو چې ګورئ نو دا نن دویمه ورځ ده او دا خلک د خپلې پایار کټکولو لپاره خپل مړی په سړک ایښودلی دی او د مقامي تاڼې نه انصاف غواړي چې زموږ د پایار کټ کا ګرانو کتونکو دا یو ډېر لوی سوال دی چې زه خپل مړی سړک ته ولې روباسم په سړک کې ولې ږدم او د هغې نه پس زما پایار ولې کټ کېږي د هغې نه مخکې ولې نه کټ کېږي د دغې بې حسۍ د دغې ناکړدۍ د دغې بېغورۍ او د دغې غفلت په وجه باندې یو ځوان د یو دریو بچو پلار هغه په بې دردۍ سره وویشتلی شو او مړ شو نن دویمه ورځ ده په هغه غم کې موجود یم او دا ماشومان دا تاسو وینئ دا د هغې پلار د سایې نه پاتې شو نه دله تره مینه ورکولی شي نه دله ماما مینه ورکولی شي او مور چې کومه ده نو هغه به دغې لارې ته ګوري چې اوس پې پلار راځي نیکه شته دی نه وفات شوی دی نیا یې چې کومه ده دې وخت کې خپل زوی پسې بلکل لیونی ده بېهوشه ده د انجکشنو په زور باندې په کور کې موجود ده دا دویمه ورځ ده په هغه دوا کې موجود یو لومبی چې ما کومه خبره وکړه دغه ځای کې خبره د پن ده خو یې پایار هم شو مخکې به پولیس څه کوي هېڅ هم نه کوي واضحه ده خو چېرې پولیس په دې کې په ړومبني ځل باندې کوشش کړی وي نو مرګ ته به خبره نه رسېدله خو د علاقې مشران دې کې را ترمنځه شوي نو نن به دې دښمنۍ ته خبره نه رسېدله په جایداد باندې په یو کور باندې دغه شخړه را مخې ته راله او نن د هغې دغه و چې په غم باندې بدله شوه ستا نوم څه دی اسفندیار ستا ستانه مشر و کشر دا ما پسې دویم نمبر ورور و اسیار ګله زمونږ د ځمکې لانجه وه زمونږ خپله ځمکه وه د نیا نیکه د پېشته یې راواخېسته وایي دا زما ده موږ ورته دا زموږ خپله ځمکه ده د اتیا کالونه زموږ ځمکه ده دا بیا پکې دی زورور شو پولیس والا دی موږ پسې اخوا دې خوا موږ چې کله را کوو کس پولیس والا دی او چې دا کس پولیس والا دی موږ باندې به پولیس والا راچو د پړانګو تاڼې نه زمونږ د زنانو به یې بېعزتي کوله په دویمه درېیمه ورځ به راتله کله به زموږ په پټي کې ودرېده تاسو دا کوئ تاسو پکې دا کار کوئ موږ به پکې سم نه کوله موږ بیا سې پسې تاڼې ته بوتلو دوه درې شپې به را باندې کولې بېعزتي به یې راله کوله اخره کې دا خبره راله چې کله موږ کیس واچو ورسره موږ دا کیس ګټه په اخره کې اوس موږ له ورور وویشته سید الامام او ملنګه دواړو وروڼو وویشته د چېرته ایشتی و دغه ته د ستنې سره خوا کې ویشتو څه ټیم ایشتی و 8 بجې یې ویشتو موږ دواړه را د شپې 8 بجې موږ دواړه ډېر را روان وو دغه ځای نه واده کو چې لکه ودرېږې زه یو 5 قدم به نه رستو ما او په ده باندې ډاډې وکړې او ما زر را منډه کې کور ته رالم مې راشه مشینه سید الامام او ملنګ وویشته د ماترون رالو دیم روچت که او هسپتال ته مې یوړو بیا هم سړک ته مړی ولې وړو دا څه وجه وشوه چې نه پولیس راتله نه بل څوک راتله موږ 10 بجې هغه ورکوم دا 10 بجې جنازې هغه ورکوله چې 10 بجې به جنازې او د موږ خو زموږ څوک راغله موږ 8 بجې دا مړی بیا وویسته موږ وایي چې موږ سره د پړانګ وتاڼۍ والا امداد وکړي چې یاره نه پولیس راځي نه بل څه راځي دغه ټیمه پورې پایار نه دی شوي پایار یې سم نه یې شوي شپه هم پکې تېره شوه اتو پورې موږ صبر وکړو موږ نه پولیس زموږ تپوس له راځي نه بل څوک راځي نه دا سړی ګرفتاري اخر ووایه څه ده بیا موږ دې سړک ته وویشته او روډ هم بلاک کړه
د هغې نه پس FIR او د هغې نه پسې بیا PR کو چې موږ د ستاسو هر څه منو او په 24 غنټو کې به موږ سړی ګرفتار ګرفتار یې اوس پورې سړی لا نه دی ګرفتار کړی جي ستا د څو بچي دي دا 3 بچي دي جي لور یې نشته دا یو لورې ده دا یو لورې دی جي بچي ستا څه نوم دی سبق وې پلار دې چې راته به نو څه به یې دله روړل دغه ټیم کې توده وې خو ویښ وې ته چې څه ټیم خبر شوې ستا هم ورور دی او جی الیاس نامه مې ده جی 8 بجې وې چې دې دغلته ولګېدو جی دا رور مې ورسره وي چې موږ څنګه دلې راغو جي به دې مړو چې موږ اتو سارم سړک ته خو سړک هم بند کړو میا سلیم شام پکې راغو هغه وایي چې یاره لوبه به سم راسم وشي د موږ چابهیولو تپوس کولو نو چې یاره د دې څوک شته څوک نشته چې روډ هم بند کړو نو بیا پکې دغه رنګې چور راغو هغه وایي چې یاره دغه 24 غنټو کې به ته سړی والی شي نه یې ګیر کو دغه هم نشته تښتېدلې دی ته جي سروغه جرګه داسې څه نه پکې څه شوي نو مخکې پکې شو جي خو به دا خو زورورو پولیس والو موږ بیا دې مربوط لو به ده به پیسې ورکړي وال ټکول یار یو شی به موږ سر په تاڼه کې وکړو د موږ خو بیا څه نو دا ستا ورواره و که نه ښه نو دې کې دا مسله دومره مرګ ته پکې ولې ورسېده دا بس موږ په کیس اچولی او ده په دې سټې راواغی تاسو پې کیس اچولی و او جدي راباندې اچولی لږه بارادوی راباندې کړې ده شټامپ نو بس هغې کې سټې راواغېسته ځای ملکیت انتقال دا ستاسو دی دا زموږ دی د 100 کالونو زیات زموږ سره دی او دې وایي نه دا ما اخیستې ده زما مشرانو په 200 روپۍ باندې نو په هغې باندې کیس چالو بس په منځ کې پکې دا دغه وشو تاریخ هم پکې پرون شوي بله په هغه ورځ په هغه ورځ پکې تاریخ هم شوي تاریخ پکې شوی دی راغلی و تاریخ نو تاریخ داسې و چې ستاسو وخت کې جوړې فیصله کېږي آی جي موږ حق کې فیصله را روانه وه لکه د سره شهادتیان هم نه او نور کیس زموږ په اړخ کې را روانه نو بس په شپې ده پکې بیا دا کار وشو 8 بجې وې چې دې ویشتو بیا چې تاسو مړی ویشته نو دې دونه وخت کې پولیس نه و راغلي نه راغلی پولیس والا نه راغلی دا موبایل دغلته په اډه کې ولاړ خو هغه وایي چې موږ پټو کې وو SHO یې موږ پټو کې واخوا چې موږ هلته خبر شو براګره کې سهار یې درته وي نه د شپې نه راته وي د شپې دلې پولیس راغلي بیا هسپتال ته راپسې راغلو ښه او جي نو هسپتال کې داسې FIR کو او جي موږ په یار نو دوی څه وي نو دوی وایي موږ هغه ساعت په براګره کې وو او بیا راپسې هلته راغلو موبایل خو دلته اډه کې ولاړ وو تاسو هسپتال کې چې FIR وکړه نه یې واغېسته او جي بیا واغېست نو سهار مړی ولې ایسته نو څوک راغلی نو پولیس والا نه راغلی که نه سهاره پورې څوک نو راغلی شپه هم پکې تېره شوه سهار هم څوک رانه دا صرف په نه راتلو باندې تاسو FIR مړی هغه ته ویسته که نه FIR هم شوی دا څنګه چې تره دې خبره کوي یاره جي موږ خو چې ته لاړو په هغه مو راپورټ یې واخېسته او خو بیا څوک نه راتله اورې موږ وایي چې د تپوس دی نو بس شته دی نه سړی ګرفتار شو تر اوسه پورې او نو موږ ځکه وویسته ګرانو کتونکو دا هم تره دی ستاسو نوم دی نور زمان نور زمان دا مسله نه حل کېده داسې نه جي دا نه حل کېده ډېر وخت نه لکه دا زنګ دی مخکې لاړو لکه پټواري ته یې وایي زنګ نیکیانې کتلي وي چې دا خو لکه د دې ځمکه ده او څوک یې نشته نو بس هغه دی وایي چې موږ باندې دا ځمکه تاسو خرڅه کړئ مونږ ورته ویل چې نه مونږ دا نه خرڅو ده ویل چې زه پکې ځان مالک کړم چې لکه دا ما پسې دغه شي مونږ ورته ویل نه خرڅو نو هغې نه بعد چې کوم دی بیا یو بوګس سټامپ تیار کړو په سټامپ پیپر چې تر اوسه پورې پې کیس چلیږي زه ځم راځم کیس له چې نه پکې شهادتونه شته نه پکې بل څه شته بس عام یو نه پکې ریکارډ باندې شته یو عام سټامپ پیپر دی او په هغې را سره دومره لانجې کوو چې نه مخکې مې په یار یې 2-3 کړي دي مونږ سره نقل پرتې دي او عادتونه یې را باندې دغه کړي مړم شو پړم شو پړم شو او دی چې پوټې دغې ټوپک وسلې چې راشي دلته کې نو سرکاري ټوپک نو مونږ به ورته څه ووایو په هغې کې او دلته دا خبره کېده که نه چې پولیس FIR نه اخېسته نو موږ مړی ویسته نو دا خو پولیس تاسو FIR اخېستی دا FIR یې اخېستی و بلکل خو لکه تاسو چې په چا دعوه کړې وم په هغوی یې او وکړله دعوه یې وشوه خو لکه دی بلکل لکه نه د شپې نه راله نه د سهارې راله مونږ وایو چې مونږ دا مړی ښخ کړو نو لکه مطلب یې چې دی پسې غم خو به هر حال د ده به چې به ټیلیفون هم وکړو نو بس پولیس پې دغه و لکه مطلب دی چې د به منلې کېده
او زنګه به څه خبره نه حل کېده ده را باندې مخکې په 10 کسو دعوا وکړه په هغې کې زنګه به دا تاوان وشو به دا روپۍ مو لګېدې او لکه د دې هېڅ هم نه هغه کیس اوس هم دا یې چلېږي مونږ باندې ګرانو کتونکو تاسو د ترونو خبرې مو اورېدې د روڼو خبرې مو اورېدې سړی مړم شو پړم شو په خپله ځمکه باندې چې کیس د دوی د وینا مطابق په عدالت کې روان دی او په یو سټامپ باندې روان دی او په هغه سټامپ کې دوی د کلونو راسې کړېږي معلومو کسانو ویشتې ځکه چې دا د دوی خپله لانجه ده او د ځمکې لانجه ده خو هغه هم نقصان یا دوی هم نقصان یا هغه ځمکې هم پاتې شوې هغه هلک هم لاړه سوال د دې دریو ماشومانو دی چې دې دریو ماشومان دا چا نه تپوس وکړي دا درې ماشومان د چا نه د خپل پلار تپوس وکړي د پولیس غفلت هم شته د دغې نه هم انکار نشته دی دا دوی چې مړې دې سړک ته ویشته نو دوی څه لیدل نو د دې د وجې مړې سړک ته ویست او سړک یې بند کړو سهار کې بیا ولې ډي اس پي صاحب هم راغلو او بیا ولې اس ایچ او هم راغلو مسله د پړانګو ده 40 ګنټې ورسره بیا ټیم کېښوده چې په دې کې به ګرفتاري کوو خو د دوی د وینا مطابق تر دې وخته پورې دوی ته ګرفتاري نه ده شوې دوی انصاف غواړي مطالبه کوي د ګرفتارۍ او په دې کې د پولیس ملګرتیا غواړي چې خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره وکړي نو ګرانو کتونکو دغه د یو غم داستان هم درته بل دغه که چې هغه ځوان چې دې دنیا کې نشته خو جړی هم څه دا درې ماشومان دا زمونږ پښتنو کې بس دا کار دی انا کینه بغض حسد او زه یم زورور یو الله د انسان بس یو زورورتیا بسي او بیا د کلي علاقې مشران له پکار دي چې په داسې خبرو کې رامنځته کېږي چې دا خبرې د خل طرف ته بوځي لږه پوهېدل پکار دي چونکې موږ کې شعور کم دی او شور راکې زیات دی او د شور چې کم دی نو دغه سیسټم را روان دی چې موږ ټوپک ته لاس کوو تمانچې ته لاس کوو ویشتل کوو بیا نه به دوی پارامي ولې چې دغه رور دغه غم دا به دوی نیم پاتې نه کړي او دښمني ټول تاوان دی خو یو سړی ډېر هم زورور وي په شنه پړه ونه باندې پایار وکړه نو هغه شنه ونه خو موچوي نو داسې قسمه لانجو نه ځان وساتئ او دی خلکو ته د پولیس لخوا انصاف مطالبه ده چې ګرانو کتونکو هغه کور ته رالي چې نن دویمه ورځ ده کوم نه چې دغه جنازه پورته شوې ده د هغې مور سره به خبرې کوو چې مور یې څه وایي مور یې دا ولې راته بجې وي او ډوډۍ خوراک راووته او دغه مشر ورور به سره و د دې رامنډه کړه وغیره له وویشته د ویله راشې وي کاکا وي ورور یې راله وویشتو و چې ورلو ملنګ اوسېدل امام و په ځمکه هم لانجه وه نو هغې خو څه جنګ شر نه و شوي خو به ډکې و دقه زوی راله وویشته ده سره یو پوټې پیسې وي او دې لږ نوکر و او دا نور مزدور کار و نو زه به دې وړو سره زه ګوم او زه به دې ناوې ښځې سره یې څه ګوم هغه ماشوم به شپاړسو کالو را اما پرونه د درې پرمه د ډوډۍ ښځې دغه منې را خوړلې نو دا به څه چل کېږي اخر زما ډوډۍ نه چوزېږي بله به لاړه شمه او لارې ګودر به ووینمه ما ته خو لارې ګودرې نه دي معلومې زه خو په خپله کونډه ښځه یم په کونډه په پردي خدمت مې دا درې زامن غټ کړو او همدا مې دښمن دی دا به رانیسې نور دښمنان مې نشته زما چا سره جنګ نو وای خدایا چېرته دی وتلی و دی چېرته وتلی داسې لاره کې کېناستل بوتل دقه خپله کوڅه م ونو دې دا ډې نه راغې او به دا رور یې رامنډه کړه ویله مور یې راشه وي رور یې راله وویشته چې موږ بیا کتل بیا څوک نو بیا یې ویشتې و وایي سم ماښام و نو 8 بجې خو سم ماښام وي وایي همدقه مې دښمنان دي نوره دښمني مې چا سره نشته دقه ځمکې لانجه وه کور یې جوړ کړو بل زوی مې ته د دې زوی نه مې په 4.5 لکه قرض کوټه هغه 4.5 لکه به زه رقم ځای نه راوړمه هغه پې قرض پاتې شو د کارخانې نه م راووته نو مړ شو نو اوس به د دې سره څه کومه ما خو پردې جامې وینځلې ما خو به پردې جامې وینځلې کونډه ما به پې دا زامن ساتل نو اوس به څه کومه اوس خو د کوره نشم وتې کله پرله یو زوی ولي او کله بل نو دا خو ګرانې شوه دا خو هلو قانون نه دی دا خو هلو قانون نه دی نو زه به بره لاړه شمه اخر ولې زمونږ نه چې اوسېږي زما زوی به یې پرون په سړک واچو نو بیا خلک رالل دې د شپې نه مړه مالې څوک نه راتلل نو اخر ولې څه ګناه وه څه ګناه وه
سماته ګناه وښیې که نه او دا واړه سهار پاڅېدلو مې به مې بېبې ما له پاپا راوله مې کارخانې ته تللې دي اوس به راشي دوی واړو دو بیا به نه راپاڅېدل نو دوی په ځان ناباندې کړي پاپا خو مې مړ دی نو سهار یې بیا جړ بیا بېبې وي پاپا مې رانغې که نه وي راځه چې لاړ شو وي دا څنګه کارخانه ده وای خدایه نو زه به څه کوم اخر یو لار وښیې یو ګودر وښیې سبا به راله بل ځای ولي نو سبا به راله بل ولي نو زه به بیا په کوڅو کې ګرځم زه خو هسې په کوڅو کې ګرځېدم تاسو مې دې حالات ته وګورئ صحیح شو ګرانو کتونکو تاسو د دغه مور دغه خبرې واورېدې دا چې کوم دی نو دا د دوی کور دی څنګه چې دا وایي چې په خدمت کې موږ دا کور وګټه بار د وضو او بار چې کوم ځای کې ایښتی دی دا ځای درته ښایو ګرانو کتونکو دا چنچي چې راځي دی دغه ځای کې ویشتی دی او دا چې کوم دی نو دا د دوی کور دی دا د دوی کور چې مرګ راځي د کور مخې ته راځي او دا ځای چاردرې بدر ده دا مین سړک دی مین هغه ګاډي چې روان دي دا مین سړک دی صدریاب مین سړک دی نو دې ځای کې دا غم راغلی دی او دا لاسګاډي والا چې چېرته را روان دی دغه ځای سره دغلته ایشتلی شوی دی نو الله دې دې خاندان له صبر ورکړي یو ډېر لوی غم دی او غم پکې څه دی څنګه چې مور ووي چې کوروالا سره بیا څه کوم او بیا دغه درې ماشومان چې کوڅې ته ګوري بابا بابا کوي ډېر احتیاط وکړې ډس چې کوې نو سوچ کوې چې دې سره د چا خونه ړنګېږي